بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه په F9 پارک کې موجود یم. نن به دلته د خلکو سره چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی یا چې کومه سیاسي لړۍ ده د سیاستدانانو ترمنځ په هغې باندې به خبرې کوو چې دوی د ملک په موجوده سیاسي صورتحال یا چې کوم د سیاستدانانو ترمنځ سیاسي لړۍ ده په هغې باندې نظر سلري او دې نه علاوه دوی د ملک د موجوده سیاسي چې کومه لړۍ ده یا چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی دوی هم ځینې ډسټرب دي او که نه او دې سره د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې دوی سیاستدانانو ته پیغام سلري. په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته F9 پارک ته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. اجمل صاحب، د ملک چې کوم موجوده سیاسي صورتحال دی چې کوم سیاسي لړۍ ده ستاسو په دې باندې نظر څه دی؟ ګوره علانور خان، موجوده چې کوم صورتحال دی په هغه کې خو لکه یو دا دی چې د سند صورتحال دی چې که ته وګورې پیپلز پارټۍ چې کوم سره دوه حکومتونه دي، یو حکومت بلوچستان دی، یو د سند حکومت دی فل فلیج، او بیا د ملک پریزیډنټ وده د دوی سره ده، بیا ورسره چیرمن سینټ وده ده، بیا ورسره ډیپټي سپیکر قومي اسمبلی وده ده، بیا د خیبر پختونخوا گورنري ده ورسره، بیا د پنجاب گورنري ده ورسره، او بیا د ګلګت بلتستان گورنري ده او ورسره نورې هم عهدې شته لکه ریډ کرسنټ والا او دا د بنظیر انکم سپورټ پروګرام والا نور داسې عهدې وړې وړې نورې هم ډېرې دي ورسره. خو دغې باوجود که تا د بلاول وال پرون تقریر اورېدلی وي نو په هغې کې دا ده ووایي چې دا چې کوم د کینال مسله ده یا د نهرو مسله ده دا د ختمه کړی شي. نو اول خبره خو دا ده چې آیا د دوی سره څنګه د ختمه کړی شي او څوک دې ختم کړي؟ مطلب دا هم سوال دی. دا یې ووایي چې په حکومت کې دي اسلام آباد ته یې ووایي، اسلام آباد کې چې کوم حکومت ته اخته وي. نو خبره خو دلته خو سوال دا پیدا کېږي چې صاحبه اول خو چې دا کمې عهدې ما درته وشمارلې نو سمبولیکلی که د واقعي د نهرو په مسله کې دی ډېر سیریس وي، یعنی د سند عوام غلطول نه غواړي یا د خلکو عوامي یو سټانس جوړول نه غواړي، اول خو دا ده چې آیا دوی ته اول دا پته نه د ده والد صاحب محترم صدر آصف علي زرداري صاحب د ملک پریزیډنټ دی، آیا په دغه میټینګونو کې هغه ناست و یا نه و؟ دستخط یې څنګه و؟ دا ټولې خبرې. اوس خبره دا ده چې آیا دې نه بعد دا خبره کول بیا په دې کې چلو ټولو عهدو نه خو زه نه وایم خو سمبولیکلی دی دوه درې عهدې پرېږدي چې دا خو مو پرېښودلې او که دا شی ونه شو نو موږ به دا ټولې عهدې پرېږدو. نو نه عهدې پرېږدي او نه هغه وایي نه په اردو کې وایي نه صاف سامنے آتے ہیں نه صاف سامنے چھپتے ہیں. نو دا د یغو مسله ده چې پیپلز پارټۍ هم په بلوچستان کې که د لا اینډ آرډر سچویشن دی خو هلته خو د دوی حکومت دی. په کار خو دا و چې بلاول بوټو زرداري صاحب هلته بلوچستان ته تللی وی. نون لیگ حکومت دوی په وجه باندې قایم دی که په وفاق کې دی او پنجاب کې خو الریډي دوی سره به تعداد پوره وي. په بلوچستان کې د دوی حکومت د مسلم لیگ نون په وجه قایم دی. د ده والد صاحب چې پریزیډنټ جوړ شوی دی آصف علي زرداري صاحب دا د نون لیگ په وجه یا نور وړو جماعتونو په وجه جوړ شوی دی. خو ټول الکټرال کالج چې کوم د پریزیډنټ وي په قومي اسمبلی وي صوبایي اسمبلیګانې وي ټولو وي پنجاب کې نو ټولو نه ووټ ورته میلاو شوی. داسې خو نه دی جوړ شوی که نه. نو دا عهدې چې ورته میلاو شوي دي خو دا خو په اتفاق ورته میلاو شوي دي چې د نون لیگ سره حکومت کولیشن دی. سیاسي لړۍ صرف خلکو ته دکاوه ده. ډیفینیټلی چې تا سره دوه حکومتونه وي دومره غټې غټې عهدې وي هغې باوجود په بلوچستان کې تا خپل حکومت دی په کار خو دا دی چې هلته بلاول بوټو زرداري لاړ شي چې کوم پولیټیکل سټیک هولډرز دي هغه سره مذاکرات دی وکړي د ده ذمهواري ده بجای دا چې یو خوا هغه خلک دي چې کوم د مذاکراتو نه بالا خلک دي چې هغه مذاکرات نه کوي یا نه غواړي مذاکرات، یو هغه خلک پولیټیکل فورسز دي چې کوم سره مذاکرات کدی شي. نو په کار خو دا وه چې بلاول بوټو زرداري صاحب هغه مسله حل کړی و. خو دلته خو چونکې اوس د سند خبره راغله یوه ایشو راغله او ایشو هلته راغله چې نورو سیاسي جماعتونه چې کوم د سند دي چې کله بار راووتل او که تا ته یاد وي هغه ذوالفقار جونیور بوټو
هغه هم راووتلو یخ تقریرونه راغلل. نو اوس ضروري خبره ده دی به د هغې په مقابله کې پولیټیکلی خو به خپل ځان هغه کوي که نه. اندروني خانه مسلم لیگ نون پیپلز پارټي یا نور چې کوم د دوی سره شامل جماعتونه دي په حکومت کې دا یو دي، او چې کوم اپوزیشن کې جماعتونه دي چې کوم سیاسي محاذ دی یا چې کومه سیاسي لړۍ ده، ستاسو رایه څه ده؟ دا به ټول په زاړه تنخوا باندې کار کوي چې کومه تنخوا ورته لګېدلې ده په هغې باندې به دا وخته چې کومو خلکو دی په یوه ځای کې نولي دي، چا په دی باندې حکومتونه جوړ کړي دي چې څوک یې په منځ کې دي، یغو چې د چا تنخوا لګولې ده هغه په هغه زړه تنخوا باندې کار کوي. نورې خبرې دي، تقریرونه دي. نن سبا خو ګوره الله نور خان داسې وخت راغلی دی چې تقریر به یو سړی کوي 90% به ته هغه چې وګورې تقریر به وګورې ته به وایې چې یاره دا سړی 90% 95% حکومت خلاف خبرې به کوي، د اسټبلیشمنټ خلاف خبرې به کوي، او ډېر ټیک ټاک دی او سوشل میډیا ده او فیسبوک دی او پلانکی شی او پلانکی شی. صرف تشې خبرې تشې خبرې وي چې کومې د کار 5% خبرې وي هغه هغلته کوي، هغه به کوي چې چا ورته ویلي په هغه لاین به ځي. نو خبره دا ده چې ضروري خبره ده چې دلته دا شی ډېر زیات اوس خو ته د چا اعتماد نشي کېدلی چې وایي څوک د چا سره میلاو دی، څوک د چا په ایجنډا روان دی، د چا خپله پوینټ آف ویو څه ده، ته د جومات پوینټ آف ویو څه ده. نو داسې ټول دا حالات روان دي. ډیفینټلی دوی نه هم د نور چا مفادات یا دوی بیا خپل مفاداتي. نو ضروري خبره ده نور د عوام دپاره عوام کور ایشو څوک اډرس کوي لګیا دي. ته ماته لږ راوښیه آیا د عوام کور ایشو دا دی چې دلته په دا اوس چې د غنمو کومه مسله ده چې کوم کسان اول کال غنم کې څومره نقصان راغو چې کیرټیکر حکومت په هغه باندې یو کمیشن جوړ شو. ته ماته دا وایه چې هغه کاشکار هغه کسان په پنجاب کې خصوصا بیا په ټول پاکستان کې یخ ته دومره نقصان میلاو شو چې حاکمې په لګولې وي په فصل نه شوی ورته میلاو. اوس بیا هغه وخت چې راغو اوس غنمو کټایي شروع ده، اوس بیا کسان ته هغه مسله ده چې په شاته کال نه زیاته نقصان ده. نو هغه خو څوک نه اډرس کوي لګیا دي. بل طرف ته وګوره چې ورسره دا ټیک ته چې لکه یو خو د لاین اورډر سچویشن د خیبر پښتونخوا د تا په مخامخ دی چې کومه د موږ صوبه د پخ کې چې کوم حالات دي، بیا ورسره بلوچستان چې کوم سچویشن دی لاین اورډر په هغې باندې که ته وګورې نو دا ټول کې چې کوم د عام سړي د عام کور ایشو ده په هغې باندې څوک خبره نه کوي. لکه اوس بله ورځ د ژلهبارۍ نه وشوه، سحر هغه وشوه، زلزله وشوه د لمانځه په ټایم کې تا ته یاد وي په اسلام آباد کې مازدیګر کې دا ژلهبارۍ وشوله. دا ژلهبارۍ په وجه باندې څومره نقصانونه وشول. د تا په ډېرو ټي وي چینلو ما وکتل چې اسلام آباد میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار. گھروں سے باہر نکل گئے. ای د خدای بنده چې د خلکو ګاډي مات شول، د خلکو سولرې ماتې شولې، دا د خلکو ته نور نقصانونه کروڑونه نقصان ورغی، زخمیان شول، 15 هسپتال ډکو په هغې ورځې زخمیان شول. هغه خبره دا ده چې دی کې 2 ماشومان مړه او یو زخمی و چې 15 شي. خو دا و چې حکومت اعلان کړی وی چې په دې آفات کې چې د خلکو کم نقصان نه وشو هغه به باقاعده کمپنسیشن کیږي. ټیک شوه. خو دلته حکومت نشته. دلته خو چې په تا باندې راشي بای خپل ځان به خپل ساتي، خپل به ګرځوي. ما ته پته تا د ګاډي او د ما د ګاډي دواړو ګاډو یو حال دی. تا ګاډی اوس ته به په دومره تنخوا کې به ته دا ګاډی جوړ کړې. مشکل کار دی. اول خو دا ګاډي اخیستل څومره ګران کار. په کار خو دا دی چې دا د خلکو نقصانات یا د خلکو دا ایشوز حکومت کار دی چې دا اډرس کړي. دلته دا خبره نشته. اوس به مخته الله دې خیر کړي سیلابونه چې راشي په هغې کې نقصانات وشي. د اوبو مسله دا سیاسي لړۍ وي چې سره ملو شي په میټینګ کې سره برابر شي، بیا دوستانه ماحول وي، او د نه علاوه د ملک د موجوده سیاسي صورتحال نه تاسو هم ډسټرب یې. څوک پکې خوشحال دی؟ لکه ته ماته یو کس داسې وښیه چې لږ او هغه خلک خوشحال دي. ته اوس به وګورې که نه په دې مخته روډ به څوک تېرېږي یا به په دې مارګله روډ یا په دې روډ چې تېرېږي شاته به 15 ګاډي مخته 15 ګاډي شاته، روډس به لګېدلي وي، روډ به بند وي. څوک روان دی؟ یو صاحب بادر روان دی.
بل طرف ته چې وګورئ چې په هغې نه لاندې د یغې پرون هغه ته پرېږده خیبر پښتونخوا والا یو هلک دی هغه یې جوړ کړی دی د فوکل پرسن جوړ شوی دی د وزیر اعظم رانا مشود صاحب د یوت پروګرام فوکل پرسن دی یا چیرمین دی یا څه شی دی اوس د رانا مشود فوکل پرسن دی جوړ شوی دی ما نوټیفیکیشن وکړو د رانا مشود د وزیر اعظم نه د رانا مشود فوکل پرسن جوړ شوی دی اوه که اته د پروتوکول ګاډي په ټول سوشل میډیا په خپل فیسبوک پیج باندې لګولي په ټیک ټاک باندې لګولي دا پېښور ته روان او داسې استقبال او دا مخته شاته پولیس او دا هلاګول دا خو یو عام چې کوم کس وي یو ډېر معمولي عهدهدار وي یخ پسې هم دغه پروتوکول دی مشروط د فوکل پرسن چې دا حال وي نو وزیر اعظم یا منیسټر به مثال مې درکو چې دا چونکې د پېښور والا ښه هلک دی ینګ هلک دی انرژیټک هلک دی خو بټ دغه چې کم کارونه دي نو دا آیا د خیبر پښتونخوا حکومت دا پروتوکول چې ورکول هلکې دا پروتوکول څنګه دا پروتوکول خو منیسټر ته هم نشي ملاوېدلی ایون فیډرل منیسټر ته دغه ډول پروتوکول نشي ملاوېدلی چې کوم پروتوکول د فوکل پرسن ته ملاو د عوامي مسایل طرف ته د چا توجه هم نشته چې کوم سیاسي صورتحال دی یا چې کومه سیاسي لړۍ ده سیاستدانانو ته ورته پیغام څه لري دې پورې ته کوله چې کم خلک د دغه موجوده سیستم نظام یا به د موجوده حکومت د موجوده سیټ اپ یا د موجوده چې کم ارینجمنټ شوی دی دغه چې کم بینیفیټ دي یا خوشحال دي یغه مزید دي عوام پریشان دي نور 25 کروڑ عوام د یغنه ته تاسو وکړه دا وګورځه په دې پارک کې وګورځه دلته چې دا څومره خلک ناستي ته دغه نه تاسو وکړه چې حالات تاسو د ژوند څه نو ماته دا 100% کنفرم چې 99% که یو نیم پکې چېرته د مسلم لیګ نون والوي یخ که چېرته هغه به نه وایي خو به هر حال نور به ټول دا خبره کوي چې واقعي د مونږ زندگی مشکله ده او په کم حالات کې مونږ روان یو بل طرف ته که ته وګورې دلته د ایم او د پارلیمنټیرینز تنخواګانې د 2,18,000 نه 5,19,000 روپۍ ته وختلې په هغې باندې خو نه اپوزیشن اعتراض وکړو نه بل چا وکړو ولې چې ټولو مفادات سیم په هغې باندې چا خبره نه وکړله چې آیا دا غریب ملک دی په دې کې مونږ قرضې اخلو په دې کې مونږ IMF ته روان یو په مونږ کې روزانه روان یو کچکول غریب څومره په مشکل کې دی غریب پر خو 37,000 هغه اجرت چې کم یې دی په هغې باندې عمل درآمد کېږي 15,000 شاته نه میلاویږي 20,000 هغه به په 15-20,000 روپۍ باندې یا چې د ورته مقرر کړي دي په 37,000 باندې وخت تېرولی شي د خپلو ماشومانو سره او دلته ته MNA سینیټر په 2,18,000 باندې دا بیسیک و هغه نور خو ته پرېږده چې پکې لاجز دي او پکې پروتوکول دي پکې او جاز ټکټونه پکې فري دي ځان ته دي هغې باوجود 5,19,000 ته یو کس سمپل په دې باندې په قومي اسمبلۍ ته کور کوي ته ما ته ووایه چا خبره وکړه چې دا یکدم تنخواه 300% تاسو څنګه زیاته کړل څوک خبرې ته په تیار هم نه دي ولې چې مفادات دي او دوی ته خپله هم فایده ده د هغې نه خو دوی دا وایي چې موږ د مېلمانه زیات راځي نو ظاهره خبره ده چې یو عوامي نماینده تنخواه په کار هم نه ده او دې نه علاوه چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی تاسو ورته سیاستدانانو ته پیغام څه لرئ ګوره خبره دا ده چې په دې کې موجوده صورتحال کې که ته د PTI خبره وګورې لکه PTI چې کوم هلته هم یو کنفیوژن دی لړۍ ده PTI کې دننه ورسس PTI نه د نون نه مسله شته ورته نه د پیپلز پارټۍ نه مسله شته ورته مسله د دوی په خپل منځ کې روانه ته ټول TV پروګرامونه وګوره ته ټیک ټاک وګوره ولې چې زیات خو نن سبا خلک ټیک ټاک ته راوتلي دي که نه یا نور سوشل میډیا په دې باندې به PTI ورسس PTI وي په TV چینلو باندې به چې خبره کېږي که نه هغه PTI والا ګرمه خبره ده خلک یو بل باندې یوټیوب باندې دغه شی شروع دی او په دې کې دهاړۍ لګیا په څه شی مسله خو دا ده چې آیا په دې ټول تقریبا 300 نه بره تقریبا 27 سینیټر دی د PTI تقریبا 91 MNAs دي دغسې تقریبا 100 یا 90 لګبګ په پنجاب کې MPAs دي داسې په خیبر پښتونخوا کې دي ورسره حکومت ته ماته دا ووایه چې تا ته په فرنټ باندې څومره کسان ښکاري په 300 کسانو کې تا ته دا ډایرکټ بینیفیشري دي دا هغه خلطي که عمران خان ټکټ نه وی ورکړی عمران خان په ټکټ نه وی په دې کې
میجارټي 99% کونسلر سیټ هم نشي یو ګټل. شیر افضل و هغه هم نه پرېښودو هغه هم د پټۍ نه وي. ګوره خبر خو دا ده که نه چې اوس دا خو اوس داسې مسله راغلی موږ دوست دی شیر افضل خو شیر افضل هم ګوره اوس چې ته یوې پارټۍ نه وباسلی یو پارټۍ ته ته ډس اون کړې ختم یې کړل هغې نه بعد د ما په خپل خیال باندې خو طریقه دا پکار وي چې سړی بیا په سایډ شي بس پرېږده بیا چې چا سره د وخت تېر کړی وي تا سره ډېر زیاتوب خو تا ته پته ده چې ما سره شوی ډېر زیاتوب ښه ما سره شوی ما فیس کړی و هغې به وجود بس ټیک ده خو دا خو ذاتیات ته خبره غلاړله اشرف افضل صاحب چې کومې صورتحال څنګه ټیکېدی شي او سیاستدانانو ته پیغام څه دی؟ یاره زه خو بلکل ټو بی ویری فرینک ما خو د سیاستدانانو نه دا موجوده چې کوم خلک دي دغو نه ما اوس دا توقع نشته امید نه لرئ؟ فرینکلی سپیک هغې وجه دا ده که نه چې هر سړی په دې کې دی چې لکه مثال کې طور په که زه دا وایم چې د پی ټي آی میجارټي ناټ ټول میجارټي خلک یې کمپرومایز دي چې کوم لیډرشپ دی د عمران خان نه علاوه یا د یخ فیملی نه علاوه نون لیگ هم دغسې دی پیپلز پارټۍ هم دغسې ده نور جماعتونه لیگ نون وګوره که نه اوس نواز شریف یې لیډر دی مسلم لیگ نون مقصد نواز شریف نواز شریف په ګراونډ نشته بلاروس ته تللی و صاحب بادر بلاروس ته لاړلو او دلته بلوچستان ته نه ځي او دلته خیبر پښتونخوا ته نه ځي چې کوم حالات دي هسې زه خبره کوم خو دا خو داسې لیډران دي چې دغه سټیشن لیډران دي چې تا به ورسره اختلاف وي پولیټیکلی به د ګریونسز ویار شي په خپل ځای خو بټ درې واره خو د دغه ملک وزیر اعظم پاتې دی او په دغه ټایم باندې په پنجاب کې لور وزیر اعلی ده او دلته ورور وزیر اعظم دی او دلته داسې حالات دي په دې کې خو پکار و چې د نواز شریف صاحب او بلاول بټو زرداري صاحب او دا چې کوم صاحبان دي دغو ته ټولو ته د پولیټیکل لیډرشپ ته پکار و چې دا تللي وی هلته د بلوچستان چې کومې مسلې دي دا اډرس کړی وی چې کومې په خیبر پښتونخوا کې مسایل دي دا اډرس کړی وی دا ملک خو د موږ د ټولو دی نه نو مسله دا ده چې په دغه وخت صرف او صرف چې کم په حکومت کې دي د حکومت مزې اخلي لګیا دي چې کم په اپوزیشن کې دي په اپوزیشن کې ډویژن دی لکه تا خبره وکړه اول شروع کې چې وایي په دې کې دغه تحریک بحالی جمهوریت تحریک آیین تحفظ پاکستان چې کوم محمود خان اچکزی صاحب یې مشر جی اوس محمود خان یې هم ورسره ده محمود خان اچکزی صاحب خو ټیک دی هغه خو لګیا دی او واقعي د کې شک نشته چې یو غټ لیډر دی پاکستان په لیول باندې خو مسله دا ده چې آیا د پی ټي آی وال چې کله خبرې کوي د پی ټي آی وال خلک چې کوم مذاکرات کوي په کم ځایونو کې په هغې کې چېرته محمود خان اچکزی صاحب راغوښتی دی چې جی ته خو د مونږ پرزیډنټ یې د جمهوریت د بحالۍ پر او دغسې د هغه سره خبرې وشوې د مولانا فضل الرحمن صاحب سره دا تګ راتګ روزانه وشو خبرې وشوې نن ریزلټ پوټیس هم نشته نو چې کوم سیاسي صورتحال دی مطلب سیاستدانانو ته هېڅ پیغام نه لري ګوره زه خو دا خو به مونږ وایو چې باید په کار دی چې یاره په دې ځینې خبرو باندې کښېنئ په دې باندې څه یو فیصله وکړئ په دې باندې د پاکستان د فیوچر مسلې دي پاکستان کې د لا اینډ اورډر چې کوم سچویشن سپیشلی زه بار د خیبر پښتونخوا خبره کوم ټرایبل ډسټرکټ اند بلوچستان خبره کوم چې په دې باندې غور وکړئ په دې باندې کښېنئ دغې حل راوباسئ نو چې دی یې نه راوباسي دی په دغې تنخوا باندې ټول ګزاره کولو ته تیار دي څوک اوس که ته وګوره چې لکه حکومت نه بار څوک دي ګوره مسلم لیگ نون دلته په وفاق کې حکومت دی دلته ورسره دوی درې جماعتونه ایم کیو ایم دی ورسره او مسلم لیگ کاف او نور داسې جماعتونه په کولیشن کې دا دي ورسره په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت دی فل فلیج بیا ورسره په سند کې د پیپلز پارټۍ حکومت دی په بلوچستان کې د پیپلز پارټۍ حکومت دی او دلته په خیبر پښتونخوا کې د پی ټي آی حکومت دی نو دا غټ سیاسي جماعتونه خو چې څومره دي که نه دغه ټول په حکومتونه دي خو دا خو حکومتونه دي که نه خپل خوشحال دي نو چې خفه وی خو بې بتا لیدلي وی چې په روډونو باندې وی یا بهرحال انیوی یو نو بیټر دین می چې سچویشن کم دی هر چاته یو خپل
څوک د عمران خان نوم یوز کوي استعمالوي یې په هغې باندې ایم پی ای جوړ شو ایم این ای جوړ شو څوک څه جوړ شو څوک څه جوړ شو دا مې یوز کو که نه یو نیم کال نه په جیل کې ناست دی یعنی په کار خو دا وه چې فرست پرایورټي دا وه چې دی په کومې طریقې موږ د جیل نه راوباسو مثال کې طور پر د د سیاسي جماعت چې کوم لیډرشپ دی نمبر 1 ایجنډا دا دلته خو دوی په خپل ځان کې یو بل سره وران دي او دا به په پارټۍ کې دا به نه وي دا مشهور شو دا لرې کوي دا لرې کوي دا لرې کوي او ما ته د دغه نه خاطره ده دا کیدای شي ما په ځای راشي ما په کورس په دې کې نو هغه خو یو نیم کال تیر کو که نه یا په دې نه زیات ټایم تیر کو نو هغه پاره چې چا په وجې باندې دی په دې کورسۍ ناستي هغه پاره کم سیریس ایفرټس لګیا دي موږ ته پته ده تا ته پته ده څومره خلک کمپرومایز دي دننه نه په خولې باندې خو خبرې دي که نه خلک یې کوي خو لکه اکچوال په باندې ریزلټ اورینټډ تا ته څه شی ښکاري سنام ما نام عبدالشکور دی. عبدالشکور صاحب د ملک چې کوم موجوده سیاسي صورتحال دی یا چې کومه سیاسي لړۍ د سیاستدانانو په منځ کې ستاسو په نظر څه دی؟ ګوره موږ له کیمروت کې تعلق لرو که نه زموږ له کیمروت په حدودو کې دهشتګردي ده چې صرف اور صرف داسې 50 فوټ چې راوړې پنجاب ته هلته امن ده زموږ سایډ پله چې کوم پولیس دی هغه په چوکیو کې اوسېدی نه شي محفوظ نه دی شپې بهر کوي که څوک چېرته کوي څوک چېرته کوي او پر سره په 50 فوټ په حدودو کې موږ پنجاب پروت ده که نه هلته کې دومره امن ده چې پولیس بیخي توپک هم نه ګرځوي نو موږ دا وایو چې آیا زموږ له کیمروت یا صرف زموږ کې پی کې غیر مسلم اوسېږي زموږ کې پی کې الحمدلله موږ په تبلیغي جماعت کې وختونه لګو تقریبا نن سبا په زمانه کې لکی مروت په ټاپ کې روانه ده په تبلیغ په حدودو کې نو اسلام خو مونږ په لکی مروت کې ډیر ده پرده 100% پرده ده لمونځ 100% لمونځ ده نو هلته داسې څه شی دي چې دوی مونږ ته دهشت اسلام راولي ګناه مو څه دی؟ ګناه مو څه ده ګناه مو صرف دا ده چې مونږ پښتانه یو نور مو یو ګناه هم نشته ده که چېرته مونږ صرف په د 50 فوټ حدودو ته راواوړېدلو بیا مونږ بې ګناه یو بیا مونږ پنجاب کې شولو او چې 50 فوټ هغه پله یو نو مونږ بس دا ګناه ده چې مونږ پښتانه یو نور مو یو ګناه هم نشته سیاسي خو دغه حال ده چې الله دې معافي وکړي اصل کې چې کوم حالات راځي دا زموږ اعمال دي که نه نو لاندې به مونږ اعمال صحیح کړو الله به بره نه فیصلې ځکه چې وایي چې الله پاک ناراضګي دا علامات دي چې باران به بې وخته کېږي پیسه به بخیلانو ته ورځي حکمرانان به ظالمان مسلطېږي نو اصل مسله چې کومه ده په ما کې تا کې خپله ده خو به هر حال هغه نه باوجود هم سیاسي دا صورتحال ده چې دا ټول یو مصنوعي په موږ باندې مسلط شوي خلک دي د موجوده حکمرانانو په حواله سره ستاسو نظر حکمرانان خو دا دي چې حکمران شته دي مونږ ته خو دا پته هم نشته ده ځکه چې ټول پلازې دا حال د خالي ورکوټي ټول پلازه به ته وښیم چې زه اختر په 2 ورځ رالم اسلام آباد ته چې کله ټول پلازه مې را کراس کړه نو 630 روپۍ ټول پلازه مې پرې کړه چې سبا ته واپس لاړم 650 مې پرې کړه چې نن رالم 670 مې پرې کړله چې اوس واپس ځم چې 700 وي 750 وي زموږ حکمرانانو خو دغه حال دی انټري چې کوم پروجیکټ و هغه بالکل ټیک و بالکل دومره ټیک و چې زه دا خو یو صرف 1500 کرنل ځمکې زموږ کوم ملګري دي هغو حال مو ته ویله ورسره یو بل داسې چې 700 کرنال باندې ځمکې باندې دا هغه کړي دي لاچۍ دې ته وایي لاچۍ زموږ په لاچۍ ځمکه مضبوطه ده لاچۍ پکېږي که نه نو دا سفیدې بوټي دومره لوی جنګل یې ولګولې چې کروڑونو په خلکو مال سیاسي خلک مخالفت کوي وایي چې په دې کې ډېر غټ کرپشن شوی دی یاره کرپشن خو داسې دی چې اوس که تا ما کړی که نه خو یو دی اوس داسې دی چې ده باندې وحي راځي نه څه داسې نه دی چې دی پیغمبر نعوذ بالله چې په ده وحي راځي کرپشن که تا ما کړی مونږ په دید خو داسې چې کرپشن به دې ته وایي چې یاره بوټی غلط لګېدلی شی غلط لګېدلی شی ښه زبردست ولګېدلی یو بوټی هم نه شو ضایع دې خو مونږ وایي کوو چې یو بوټی هم نه شو ضایع اوس بهر باندې باندې خو به یو الله ته پته وي په ځمکې ګوره داسې ده چې کرپشن خو اوس هم لګیا دی خو لاندې عوام ته فایده نشته هلته که کرپشن یې کوو لاندې عوام ته خو فایده وه لاندې عوام ته دا فایده وه چې زه خپله ګواهي کوم دې شي چې کروڑونو روپو بوټي خرڅ شو سره ما ستا ته هم چې د کرپشن مکمل او شي نه به کوو ولې چې دومره شعور شته را سره دومره شعور اوس دې نه علاوه چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی تاسو هم ډسټرب یې یاره ډسټرب خو داسې دی چې ګوره جي مونږ خپله پراپرټۍ کاروبار کوو که نه چې څه ټیم نه عمران خان حکومت ختم شوی دی داسې ځمکې دي
عزیزه مونږ چې ما په کروڑ روپۍ کړې ده، اوس یې که څوک په 50 لک خرابه کوي 50 لک روپۍ توان قبلومه هغه به ما سره خمي چې رانه وایلي احسان به هم منم 23% ټیکس و. اوس ما یو کور کړی ځان ته مې کور کړی ده په 1 کروڑ 40 لک روپۍ مې وکړو، په هغه باندې ما 5 لک روپۍ ټیکس جمع کړو، 5 لک فایلر ټیکس مې جمع کړو چې فایلر نو ما نه 8 لک روپۍ غوښتلې. اوس ته د عمران خان په دور کې دی کې لک 8000 روپۍ را باندې راتللې، هغه ټیم ما کړی یخ ټیم کې خو بس مونږ اسیا لالچ غنې لا سګړې مونږ انتظار وکوم کې دې شي نور ټیکسونه چې هغه حکومت ختم 23% پراپرټي ټیکس ته لالچ بری بلا ہے هغه نه علاوه ګور دا چې کنه حکمرانانو نه خو به ته خطا وکولري چې یار بل برازي بل خکې بل برازي مو خو لالچ نو مو حکمرانانو نه توقع خو مونږ ته څه پته و چې اوس پراپرټي دغه حال ده چې په کال کې یو پلاټ هم نشي خرڅ. داسې ځمکې شته دي مونږ په چې 1 لک روپۍ هغه پراپرټي ریټ ته او 1 لک 40 1 لک 50 انتقال ټیکس. اوس به دا څو کالي چې تا یو کرنال په لک روپۍ والي او بیا وایي چې نه زه به اوس 1 لک 50 1 لک 60 په دې ټیکس جمع کوم. سبا چې خیبر پختونخوا کې حالات ډېر زیات خراب دي چې کوم امن امان صورتحال دی انتهایی خراب دی، د خلکو اسې هم کاروبارونه نشته او بیا هم داسې کاروبارونه لکه تاسو چې خبره وکړه چې موږ د ډېر وخت نه پلاټ هم نه دی خرڅ کړی، نو چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی سیاستدانانو ته تاسو پیغام څه لرئ؟ سیاستدان ته موږ دا پیغام لرو چې ګوره دا یو زندگی خونه ده چې دلته تیره کو کنه ختم شي، یو نه ختمېدونکې زندگی را روانه ده، هلته حساب د کتاب د الله ته د درېدا د حشر میدان ده کنه، دلته خو به ته ما نه وخورې زه بیا تا نه وخورم بل بیا بل نه وخوري، خو چې اصل کومه زندگی ده هغه خو را روانه ده. موږ دا ورته وایو چې یاره په حکمرانان دې رحم وکړي، په عوام باندې دې هغه وکړي او عوام دې ګوره داسې ده چې یو مرګ راتلونکی ده غټه مسله، عوام د رحم قابل هم دی، عوام د رحم دومره قابل دي چې ګوره داسې دي چې غریبانو خلکو خو خیرات غوښته خو هېڅ خبره نه ده، خیر هغه خو یو پیل هم د غربت په هغه کې مسله د سپین پوشو خلکو ده چې کوم خلک اوسه پورې ګاډو کې ګرځېدل نن داسې په لکي مروت کې دي چې ما غو زکات ورک، هغه خلک چې په 50 لاک ګاډو کې ګرځېدل زه په اوداسه کې چې ما زکات ورکو، دغه میاشت د دې کال ما ایغو له زکات ورکو. اوس ته خپله سوچو که زکات خو ما چلو په پټه ورکو زه خو یې نام اوس که داسې حال په دوی باندې دا خلک غریبان نه چاته سوال کوی شي، ځکه چې ته 3 کاله مخکې په 40 لاک ګاډي کې ګرځې 3 کالو پس ته چاته ور وړه بیا چې لږ ما ته روټۍ راکړه دا کیدای شي له وږې به مړ شي خو دا سړی به څه نه غواړي، خو زه خو چلو زه ګاونډي وم زه له حال نه خبر وم چې ما دوی له زکات ورکړه، په هغه زکات پیسو باندې د بچو ته جوړې هم واخیستې. سیاستدانانو ته مل کر اتحاد اتفاق سره د پاکستان دپاره د خلکو دپاره کردار ادا کول مونږ خو دا وایي چې سیاستدان ګوره دوی مونږ مشران دي، ګوره اسلام دا وایي چې څوک الله پاک چاته قدر عزت ورکړي ته مو سره ورکوو، مونږ خو دا وایي چې مونږ مشران دي مونږ قدرمند دي. مت خو وایي چې هر څه ټیک شول معیشت بهتر دی، اوس داسې دی چې معیشت خو ده وویل چې پیټرول مونږ نه ارزانه 22 کروړ عوام مونږ سره دا خبره ومنله، تا منلې ده؟ زه منم دی مني هېڅوک هم نه مني دا خبر. مونږ به چې پیله دغه اسلام آباد ته راتللو په 6000 به مو ګاډي ټینکۍ ډکه کړه، دلته به مو ښه چکر هم واپس به م لاړو، اوس په 8000 روپۍ خو مو خالي تر دې ځي راځو. نو اوس ته خپله زوی که دا عوام دا خبره مسله دا مني مهنګۍ څوک مني؟ 1500 صرف آنا جانا ټیکس دی، صرف آنا جانا موټروی باندې په موټروی باندې ته وایم چې داسې موټروی ګرانېږي چې اوس واپس لاړ شو چې څونه به ورکړو، چې یو سړی سهار راشي ماښام مونږ راورسېدلو دی ما ګډه اختر په ورځ باندې دلته وو، ماښام مونږ چې واپس تلو 20 روپۍ ټیکس، زه ته 20 روپۍ څه شي وایي اوس چې تاسو صاحب ماښام لرئ وایي چې ماښام یې اډر وکړو 20 روپۍ ګرانه، اوس چې مونږ رالو مونږ 650 ورکولې دی وایي 670 یاره اوس د 10 دن مخکې خو په مونږ بله ورځ پېښور ته تلو 590 روپۍ وو د دې خوا چې هغه واپس راته 670 وی که 690 روپۍ یې کټ. اوس دغه حالات دي وګوره دا ملک دی، ملک خو دوی په څه شي چلوي؟ ملک خو په دې باندې چلوي چې پیکې جان ګران که ټول پلازا ګرانه که او پراپرټۍ خرڅه که، په دې خو ملک وره نه چلېږي، ملک خو په دې چلېږي چې دوی به عام عوام ته یو پالیسي به ګرځي، عام عوام ته به دوی سهولت ورکوي، به هغه کوي ګوره داسې پیله مونږ پراپرټۍ ده، پراپرټۍ به مونږ پیله په لکي مرد کې 2 کروڑ روپۍ مثال ټیکس جمع کېده چې پراپرټي ټیکس کله لو اوس یې د 23% کو 23% کې 5 لاک روپۍ پراپرټي ټیکس مونږ علاقې کې نه جمع کېږي. دلته اوس هم د پی ټي آی حکومت دی نو ټیکس دوی ته نه ځي؟ نو ټیکس خو مونږ سره باندې وفاق ته که نه پی ټي آی خو خپل حکومت چې کوم هغه اوس 5% مونږ ته معاف کړلی، خو وفاق ول 17% په مونږ باندې هغه شی مسلط دی، وفاق یې مونږ ته نه کمی چې کوم اوس تقریبا 27% ټیکس و که نه نو 5% که 4% پی ټي آی حکومت کې اوس د الیمین معاف کو، خو اوس 17% حکومت ته ځي او 6% باندې مونږ صوبایي حکومت ته ځي، 17% مونږ ته وفاق چې مونږ هلته هغه ته
پټواران نو دې سره جی کرپشن دومره انتها ته ورسېده چې اوس مونږ پلاټ په کروڑ روپۍ باندې کړی کنه مونږ ته سرکاري هغه کې ولیکي 5 لک روپۍ او دا چاته نقصان ورسېده دا حکومت ته نقصان دوی پالیسیګانو له وجې نه نقصان ورسېد چې دا ټیکس 2% وی نو چې اوس یو سړی 10 لک روپۍ ټیکس جمع کوي نو 3 لک بیا جمع کوو 2 لک روپۍ دا ټولې ناقص پالیسیګانو وجه دا ده چې نن هر سړی پریشان د ملک جام ده مونږ دلته یو دوست اربونو روپو کاروبار کوي زما خورجه په واده هغه سره چې ته خبره وکړې کنه وایي چې یاره مونږ برباد یې کړلو نو چې یو سرمایه کار او څومره خلک تا ملک نه وځي دا څومره د غمجنۍ خبره ده ګوره غټ سرمایه داران ملک ریاض غوندې سرمایه داران تا له ملکه وځي نور وځي کنه څو کالونو کې 4000 کمپنۍ چې کوم رجسټر شوي دي پاکستانیانو نه چې ووتلې پاکستان دا پیسه وته پهله مونږ په کلي کې پراپرټۍ کاروبار چې اوس د مهنګایي په ټیم کې تقریبا یو 20-25 کروڑ روپۍ ووتې لاړې دوبۍ ته اوس د بله ورځې 8 کروڑ روپۍ په 16 کروڑ باندې ځای خرڅېده او په 9 کروڑ باندې خرڅ کړه پیسې هغه ته یوړې 16 کروڑ روپۍ مونږ ځاني ورکولې دا مونږ درې حصېدارانو مونږ کاوتې که نه اوس یې هلته مونږ ته نه کراوئ دا به ګرانېږي که نه حکومت سره به ورو ګرانېږي په 9 کروڑ روپۍ ورکړه پیسې یو منټ دلته نه شوې تم لاړې دوبۍ ته نو دا چاته نقصان ده نقصان چې ملک نه پیسه وځي ملک سرمایه ختمي چې ختمیږي ذمهواران یې سیاستدانان ذمهواران خو خود سیاستداني ګوره دا ناقص پالیسیګانې دي امن نشته ګوره امن خو ایمان پر هم ضروري ده نوره خبر ایمان ګوره ته امن نشته ته جومات ته نشې تللی چې ته جومات نه کټ شوې تا ایمان را کمزوری کېږي چې ایمان را کمزوری کېږي تا ایمان ته خطره ده امن خو دنیا دپاره پرېږده د دین دپاره هم امن ضروري ده ځکه چې چېرته ته کښېنې چا ته خبره کوې هلته امن نه نن ګوره د دغه لباس نه خلک یېرېږي دا دغو سیاستدانانو ورته وښوده چې د پښتنو دا لباس چې دا د دهشتګردي لباس دا د دهشتګردي دا خو د سنتو د امن لباس ده دا خو مونږ عمران خان په دې لباس کې وګرځېده خلکو ته یې وښوده چې دا د امن لباس ده دا د محبت لباس ده دا د سنتو لباس ده خو دا ناقص پالیسیګانو له وجې نه غلطو پالیسیګانو له وجې نه دا یو دنیا ته ډېر غلط اثر و میسیج لاړ دی چې یاره دا د پښتانه دهشتګري له دا د دهشتګردو لباس ده دا هېڅ هم نشته پښتانه امن او محبت داسې خلک شته مونږ په کلي کې اوس یو جوړه وشوه ورور یې مړ کړی د خپله ورته ټلیفون وکړو چیلې نه راغو 40 دینې راولګولې تبلیغ کې چې راغو خپل یک ټلیفون ورته وکړو دښمن ته وتلې چې یاره ته تللی ژوب ته راشه ما ته معاف کړی الله رضا دپاره دومره امن پسند خلک دي مونږ خو دا میسیج ورته ورکړو چې حکومت ته خواست کوو چې خپلې پالیسیګانې بدلې کوي نو دا مونږ خواست دا مونږ منت ته ورته چې حکومت ته خپلې دوی مونږ مشران دي مونږ قدرمند دي مونږ عزتمند دي خو دوی د خپلې پالیسیګانې عوام په حق کې لږ د خیر پالیسیګانې وکړي آپ کا نام میں ڈاکٹر دلاور علی خان ڈاکٹر صاحب ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال جس طرح کے سیاستدانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے جب کسی اور فیلڈ میں آپ کارروائی نہ دکھا سکیں تو کم از کم یہ فیلڈ تو ایسا ہے جس میں رونق لگی رہتی ہے جی بس کوئی 6-7 مہینے آزادی کے بعد کچھ شاید ٹھیک رہا ہو اس کے بعد تو یہی ہوتا ہے یہ دنگل ہماری ایک ویلیو بن گئی ہے ایک دوسرے کو رونق دکھا رہے ہیں نہیں گالی دینا ایک دوسرے پہ الزام لگانا پولیٹیکل اپنی جو ہے کہ پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنا نان ایشوز کو ایشوز بنانا اپرچونیٹیز کو مس کر دینا چیلنجز کو ایکسیپٹ نہ کرنا اور ان کا حل تلاش نہ کرنا عوام بھی اسی طرح ہیں اور حکمران بھی اسی طرح ہیں سیاستدان صرف نہیں لڑتے یہ سارے آپ ابھی چھوٹی سی بات جو ہے کہ میں آپ سے بات کرتے کرتے یہاں پر میں بھی ہو سکتے ہیں یہ ہمارا ایک انفارچونیٹ ہے ویری انفارچونیٹ کہ ہماری تربیت جو ہے کہ نہ ماں کی گود میں صحیح ہو رہی ہے نہ مدرسے میں صحیح ہو رہی ہے نہ مسجد میں صحیح ہو رہی ہے نہ گلی میں صحیح ہو رہی ہے نہ ورک پلیس پہ ہو رہی ہے بس یہ ہے کہ گالی گلوچ دو ہم اگر میرا خیال ہے کہ اولمپکس میں گالی گلوچ بدتمیزی کبھی سپورٹس شامل کر لی گئی تو یہ دھرتی جو ہے پاک دھرتی اس میں نمبر 1 پوزیشن پہ رہے گی اور تا قیامت رہے گی
ڈاکٹر صاحب کیا بنے گا یہ جو حالات ہے یا جس طرح کے مطلب اپرچونیٹیز آپ نے مس کرنے کی بات کی، تو جو حالت اس ملک کی ہوئی ہے اب تک، سیاستدان پلس عوام سب ذمہ دار ہیں؟ سب جی سب عوام بلکہ زیادہ ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ ملازمت کے لیے کوئی بندہ آتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں چلو یار غریب ہے اس کو دے دو تنخواہ جی. اگر 5,000 10,000 مانگے گا تو آپ کہتے ہیں چلو یار کوئی ٹھیک ہے غریب آدمی، اس دو کو دن کے وہ کام کرے گا، اس کے بعد اپنا چہرہ دکھا دے گا. کوئی بھی بندہ یہاں صرف اگر ڈیوٹی دیتا ہے تو فقیر دیتا ہے. آپ گاڑی بعد میں پہنچتی ہے، فقیر پہلے کھڑا ہوتا ہے. آپ دروازہ باز کھول کے گاڑی سے نکلتے ہیں، وہ پہلے کھڑی ہوتی ہے، کھڑا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ ہماری انفارچونیٹ ہے، ہمیں بیٹھنا ہوگا، سیاستدانوں کو بھی اور عوام کو بھی اپنا اپنا جو ہے نا رول ادا کرنا ہوگا. خواہ وہ سول میں ہے، خواہ اس کے اوپر وردی کسی کلر میں ہے، آل آر رسپانسبل. انفارچونیٹ وقت گزر رہا ہے، چیلنجز گمبھیر ہو رہے ہیں، دنیا بھاگ رہی ہے، چاند سے بھی آگے جا رہے ہیں. اور حل کی طرف کسی کا بھی توجہ نہیں ہے. ہاں انفارچونیٹ ہے، مطلب باتوں میں تو ہے. اگر آپ جا کے گورنمنٹ آفیسز میں باتوں سے تو کچھ نہیں بنا. نہیں آپ پریزنٹیشن دیکھیں، کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ٹوٹلی فیل ہے، جب اس کی آپ پریزنٹیشن دیکھیں گے لگے گا کہ یہ تو بہت آگے جا رہے ہیں، چین سے بھی آگے جا رہے ہیں، امریکہ سے بھی آگے جا رہے ہیں. ریئلٹی جو ہے تو دھوکہ ہے، یہ فگرز کا دھوکہ ہے، حقائق کا دھوکہ ہے. ہم بھاگ رہے ہیں اپنے جو مسائل ہیں ان سے، اور مسائل آبادی کا جو جن ہے، یہ جن جو ہے اس پہ کسی نے بات نہیں کی ہے نا. اس میں دین کو لے آتے. دین نے کیا کہا ہے؟ دین نے تو کہا ہے کہ میں کسی کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا. تو یہ تو نہیں کہا کہ پوری کرکٹ ٹیم تم پیدا کر لو اور میں اس کے بعد تمہارے گھر میں گندم پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے نا، پھینٹی لگی نا کل پرسوں. ڈاکٹر صاحب ایک تو اکثریت میں جب بھی سرکاری ملازمین کے ساتھ یا ان کا جب احتجاج ہوتا ہے، بات کرتا ہوں، انٹرویو کرتا ہوں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے بال بچوں کی رزق روٹی لگی ہوئی ہے. ایک تو میرے خیال میں یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ ہر بندہ یہاں پہ جتنی بھی سرکاری ملازمین ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ میرے بچوں کی رزق روٹی لگی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے آپ بھی ڈسٹرب ہے. نہیں ڈسٹرب تو دیکھیے جی، جس کو بھی تھوڑا بہت شعور ہے وہ ڈسٹرب تو ہوتا ہوگا. جس کے پہ اوپر بھینس کی کھال لگی ہوئی اس کو کیا ڈسٹرب ہونا ہے؟ ہاں جی، وہ موجہ مارو ٹھیک ہے جی. کسی سے پوچھو یار، کل ہمارے اپنے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کیا یار بور کر رہے ہیں، ملکی مسائل پہ بات کر رہے ہیں، کوئی بات کرو کسی مطلب اس کی. تو یہ پھر بھی لوگوں کے لیے، قوم کے لیے، ایک دوسرے کے لیے بات تو کرنی چاہیے. مطلب لوگوں کو بھی کرنی چاہیے. ابھی دیکھیے کالج میں، آپ کالج میں گئے ہوں گے، میں بھی کالج میں گیا تھا، اسکول میں بھی گیا تھا. کچھ وقت تھا جب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ سیریس ہوتے تھے، اساتذہ سیریس ہوتے تھے. اب نہ اسٹوڈنٹ کو تعلیم چاہیے، نہ اساتذہ کو تعلیم دینے کا کوئی شوق یا جذبہ اس لیول کا ہے. اب تو ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے، ان کو تنخواہ چاہیے کہ میں گیا تھا، میری جو 30 دن میرے گزر گئے ہیں، تنخواہ مجھے مل جائے. وہ جو جذبہ ہوتا ہے نا قوم بنانے کا، وہ آنا چاہیے. اور یہ دھرتی بڑی بڑی اچھی دھرتی. وہ جذبہ ہے نہیں. ہاں جی، وہ جذبہ ہے نہیں قوم. نہیں بالکل. میں تو چاہ رہا، میں سب کا ہے نا، سب اپنے دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں، اپنے چارپائی کے نیچے جسے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک انگلی کسی اور کو اشارہ کرتے ہو کہ آپ میں یہ غلطی ہے، تو چاروں انگلیاں واپس آپ کو اشارہ دے رہی کہ سب سے بڑی غلطی یہ آپ میں خود ہے. تو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ نہیں کیا پیغام دیں گے بھی؟ نہیں میں پیغام دینے والا کون ہوتا ہوں؟ میرے سے وہ آگے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے. اس پوزیشن میں اگر آئے ہیں تو کسی محنت کر کے آئے ہیں نا. لیکن میں ان کا یہی ہے کہ محنت یا شارٹ کٹ؟ نہیں محنت. اپنے کے ماضی سے سبق سیکھ لو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لو، دوسروں کی غلطیاں جو ہے اس کی نشاندہی کر لو. اب بھی ہے وقت ہے، اب بھی سنبھل جاؤ اور آگے جا سکتے ہو. کوئی نہیں، بڑے بڑے ملک جو کل کہیں نہیں تھے وہ آگے اس وقت بھاگ رہے ہیں. آپ کا نام؟ میرا نام ثنا. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، جس طرح کے سیاستدانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ اس پہ تو بس ملک ہی کرائسس میں جا رہا ہے. اس سے کسی کو کوئی نہیں، سارے کا نقصان ہی ہے اس میں. بالکل عوام کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے. تو کیا ملک کی موجودہ سیاسی لڑائی کی وجہ سے آپ بھی ڈسٹرب ہے؟ یس ڈیفینیٹلی. ہر بندہ میرے خیال میں ڈسٹرب ہے. جی. تو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیسے مطلب ملک کو ٹھیک کیا جائے؟ کیا مل کر ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے لائحہ عمل بنانا چاہیے؟ میں تو بس یہی کہتی ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے آپس میں یہ ختم کرے اور عوام کا سوچیں آپ سب.
जी, आवाम का सोचें और बस इंसाफ करें। बिल्कुल इंसाफ ज़रूरी है, कानून की हुक्मरानी, इंसाफ का बोलबाला, आइन की पासदारी, ये जब हो तो मुल्क तरक्की भी करेगा। जी इंशाल्लाह। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, सियासतदानों के दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े, इस पर आप क्या कहेंगी? एक्चुअली ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो जो गवर्नमेंट है और ये हुक्मरान हैं वो सिर्फ़ अपने बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं। तो इंसाफ नहीं है इस मुल्क में, और जहाँ इंसाफ नहीं होता जिन भी मुल्कों में, वो मुल्क गर्क हो जाते हैं, ठीक है। और वही कानून जो है इनको फ़ायदा दे रहा है, वही कानून किसी और के लिए फ़र्क है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, कानून सबके लिए, इंसाफ सबके लिए एक ही। होना चाहिए। तो इनके जितने ये ज़ोर लगा रहे हैं किसी एक बंदे के पीछे, उतना उससे अगर ये 50% से भी कम अगर आवाम की भलाई के लिए, फलाह व बहबूद के लिए सोचें तो हमारा मुल्क इतना तरक्की करेगा। और ये इन लोगों को हम अपने दिलों में जगह देंगे, लेकिन ये तो आवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे हैं। दिलों में अभी भी उनके लिए जगह है। जो मतलब हक की बात करेगा, हक की बात यही है कि ये इनके दिलों में आवाम के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के पीछे हैं। आपके दिल में मुल्क की मौजूदा सियासतदान जितनी भी है, जो भी है, किसके लिए जगह है? मेरे दिल में देखें, मैं अपने अल्लाह से डरती हूँ और उससे खुश करती हूँ, और मेरी एज भी ज़्यादा है, मैं हक़ की बात करूँगी। आवाम के दिलों में ये लोग नहीं बसते, आवाम के दिलों में सिर्फ वो बसेगा जो आवाम के बारे में सोचेगा, जो इंसाफ की बात करेगा। इंसाफ का बोलबाला, आइन की पासदारी ज़रूरी है, मुल्क की तरक्की भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ इंसाफ होता, यही मैं कह रही हूँ कि अगर ये मुल्क के बारे में सोचे ना थोड़ा सा वक्त निकाल के, तो हमारा अभी आप पूरी दुनिया के साथ हमारी कंट्री को कंपेयर करें, अभी ये बिल्कुल इसका लेवल जो है नीचे आ रहा है, हर चीज़ में ये पीछे है। किस वजह से? जबकि हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है, सोने की कानें हैं और मिनरल्स हैं, क्या कुछ है। और ये जो कर्ज़ा तो कोई मान ही नहीं रखता, ये वो सारी चीज़ें औने पौने दामों बाहर की कंट्रीज़ को भेज देते हैं, कमीशन खा के बाहर भाग जाते हैं। ये तो कोई हुक्मरान ना हुए ना, मतलब हुक्म नुकसान मुल्क का है, आवाम का है। देखिए अवाम का नुकसान ही है ना, अवाम को क्या फ़ायदा हुआ। हम हमेशा कशकोल लेकर दूसरे मुल्कों में अपने आप को भीख मंगा शो किया हुआ है, जबकि हम भीख मंगे हैं नहीं। मुसलमान तो वो है जो कि पूरी दुनिया में हुक्मरानी के लिए पैदा हुआ है। किस वजह से? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी अपने आप को बोलते हैं, और उसमें इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं। इस्लाम तो हमें इंसाफ करना, अदल सिखाता है, ठीक है, ना कि अपने बारे में। अभी देखें खुलफाए राशिदीन को देखें, फटे पुराने कपड़े होते थे, वो झुग्गियों में रहते थे, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करते थे, और वो दिलों में बसते थे लोगों के। ये दिलों में बसते नहीं है ना, तो दिलों में बसाने के लिए इनको कुछ करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये अपने सामने रखे ना, देखें मेरे भी पेरेंट, मेरी भी फैमिली इस दुनिया से चली गई, इनके लोग भी गए होंगे। जाते हुए हम तन के कपड़े भी नहीं लेके जाते, सवाए 2 गज कब्र ज़मीन में, और कफन के अलावा हमारे साथ कुछ नहीं होता। फिर आप ये किसके लिए इतने नाइंसाफ़ी और ये किसके लिए करी जा रहे हैं? गलत बात है ना। अफसोसनाक है, मुल्क को, कौम के लिए, लोगों के लिए सोचना चाहिए, लोगों के लिए किरदार अदा करना चाहिए, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ चलना चाहिए, मुल्क की तरक्की जिस चीज़ में भी हो उनके लिए मतलब कुछ करना चाहिए। तो क्या मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से आप भी डिस्टर्ब है? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, जबकि मुझे अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरी 95% फैमिली बाहर यूके और दूसरे कंट्रीज़ में हमेशा बोलती हैं कि ये मुल्क तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, ना सिक्योरिटी है, ना कुछ है, ना खाने को कुछ है, और सवाए ना इंसाफ़ी के आप इधर आ जाओ। लेकिन मुझे चूँकि इस मुल्क से प्यार है, इस मिट्टी से प्यार है, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन देखो अल्लाह क्या करता है, यहाँ मैक्सिमम लोग, दुनिया उम्मीद पे कायम है, अच्छे दिन आएंगे, आपकी तरह लोग या बाकी ऐसे लोग जब खुश है, जिनके पास थोड़ी सी भी कोई अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ रहना नहीं चाहता, बाहर भाग जाते हैं। पिछले 2-2.5 सालों में 20 से 25 लाख पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान से चले गए। तो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से सियासतदानों के लिए आपका पैगाम क्या है? देखें अगर कानून इनको, जो कानून इनको फ़ायदा दे रहा है, इनके सारे कच्चा छट्टा जो है वो धो देता है, वही कानून एक बंदे के पीछे
नहीं होना चाहिए ना, वो उस अगर वो गलत है तो कानून, सही कानून उसको सज़ा दे, अगर वो गलत नहीं है तो उसको भी बाहर होना चाहिए ना, वो भी इंसान है, इसी मुल्क में पैदा हुआ है। और ये थोड़े ही कि कानून को इन्होंने अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और लोगों को तकलीफ़ देना। और देखिए ये मुल्क आपकी माँ की तरह होता है, माँ की आगोश की तरह होता है। वो आपको कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाता है, कोई किस चीज़ का नारा लगाता है, जबकि ये सारी चीज़ें इवन बाहर कंट्रीज़ में ना सोशल सिक्योरिटी होती है। अगर आप जॉबलेस होते हैं या घर नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो सबको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जबकि ये मुसलमानों की चीज़ें हैं, वो उन्होंने अपनाई हुई हैं। सिर्फ वो कलमा नहीं पढ़ते, बाकी इंसाफ वहाँ पर है, वो इंसाफ होना चाहिए ना। तो यही मैं इनसे कह रही थी कि आप थोड़ा सा अगर अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के अपने बारे में सोचें तो फिर आपको फ़िक्र होगी कि इस मुल्क के बारे में भी सोचें, इसके अवाम के बारे में भी सोचें, ना कि एक बंदी के पीछे ऊपर से लेकर पूरी मशीनरी उसके पीछे पड़ी हुई है। ये गलत बात है, अफसोसनाक चीज़ है, अफसोसनाक मुल्क का नुकसान और इस मुल्क का नुकसान है, और इस वजह से आप लोगों के दिलों में नहीं है। सिर्फ इतनी मैं बात कह रही हूँ। کتون کو د ملک په موجوده سیاسي صورتحال یا چې کوم د سیاستدانانو ترمنځ لړۍ ده په هغې حواله سره د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. خلکو هم دا ګیله وکړه چې د ملک موجوده چې کوم سیاسي لړۍ ده د هغې نه ملک ته نقصان رسي، خلکو ته نقصان رسي. او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې سیاستدانانو ته پکار ده چې ملکر اتحاد اتفاق سره د ملک د ترقۍ دپاره خپل کردار ادا کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.